ته ودی بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، ګرانو اوریدونکو، پروګرام رابطه کې ستاسو رور، ستاسو کشر، ستاسو بچی الف خان شیرپو د اف ام 93 ریډیو دلبر 400 نه خبرې. ګرانو اوریدونکو، د یو ډیر افسوسناک خبر سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. درنګ سات مخ کې حافظ عبدالسلام عارف صاحب په مندړي کې نامعلومه وسلوالو شهید کړ. یو ډیر افسوسناک مرګ. د جمعیت العلماء اسلام د صوبایي شورا ممبرو، یو بهترین نعتخوانو، مولانا فضل الرحمن صاحب سره یو ډېرې مضبوطې اړیکې وي، او چې هغه به کله هم راغی جلسه به وه، نو د عبدالسلام عارف صاحب د جمعیت العلماء اسلام دپاره نعتونه هغه هم چې کوم دی نو دې وخت کې تاسو په سوشل میډیا باندې هغه کتلی شئ. د تاڼې نه په لږه فاصله کې مخکې چې کوم دی نو 2 موټر سایکل سواره چې په خپله ټوکې دی روانو، او ټارګټ یې صرف دی چې هغه ویشته دی، او نن چې کوم دی نو 8 بجې جنازه په انګرو باړیبان کې به ادا کیږي. مولانا عبدالسلام عارف د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دست راستو، د هغه سره یو بیله مینه وه، او د شیخ صاحب دپاره په مندڼي علاقو په دې کې د هغه ډېرې زیاتې ستړې وې. ګرانو کتونکو، مولانا عبدالسلام عارف صاحب دغه ټارګټ کلینګ باندې هم خبرې ترې کوو، او په پښتونخوا کې به په نور ټارګټ کلینګ باندې او په ترهګرۍ باندې به هم خبرې ترې کوو، او بیا به ورسره د حکومت په دغه پالیسو باندې هم سره خبرې ترې کوو. سی ټي ډي مطابق سی ټي ډي وایي چې دا ټارګټ کلینګ دی. نو یو ډېر افسوسناک مرګ په شمالي اشنغر کې مخې ته راغلی دی. ډېر انتخابي پې خفه یو، زمونږ سره یو ډېره زیاته مینه وه، په نعتونو کې ستایلي یو، او په هر ځای کې راله مینه راکړې ده. خو نن چې څنګه دغه خبر راغی نو ډېر زیات افسوس پې راته وشو. علاقه کې خوف و خراس هم دی، ير هم ده. نامعلومه کسانو دا ویشتې 2 موټر سایکل سواره چې کوم دی هغوی راغلي دي او ویستې دي. دی د خپل ابوبکر صدیق مدرسې مختممو، او دغه ځای کې یو جومات کې امامتي کوله، او هلته کې د غرمې مونځ چې کړی دی نو واپس را روانو چې دغه ځای کې دی په نښه شوی دی. ګرانو کتونکو، رابطه پروګرام چې څنګه روزانه د 9 په ورځ تاسو ته په نښه وي، دغه کې زه یوازې نه یم، په دې کې ما سره نوموړی تجزیه نګار نصرت حسین توپان صاحب هم ملګرتیا کوي، ملاتړي کوي، او دغه پروګرام مخ په وړاندې بوځو. عبدالسلام عارف صاحب باندې به خبرې ترې کوو، او ورسره به چې کوم دی نو په ټارګټ کلینګ او په دغه صوبه کې دغه بدامنۍ والي سره خبرې ترې کوو. توپان صاحب پروګرام کې د تارکلې ویم. ډېره مننه الف خان به ستاسو او د ریډیو دلبر د پوره ټیم. افسوسناک پیښه ده په 400 کې چې دغه عبدالسلام عارف صاحب چې کوم دی نو څه وایي دا کوم حالات چې جوړ دي، او دې وخت کې بالکل بدامني، ترهګري، فتنة الخوارج، فتنة الهندوستان دا بالکل په سر باندې دي. په دې علاقه کې دا د ملکن سره او ورسره چې کوم دی نو د مومندو سره کوم دغه علاقه چې کومه ده نو څنګ په څنګ ده. الف خان بھائی کوم وقوع چې شوی په 400 کې نو دی خو چې ستانه مذمت وکړو نو دا کم دی، ځکه چې یو ډېر خالم دین، یو ډېر ښه انسان مولانا عبدالسلام صاحب شهید کړی شو، او د نامعلومه وسلوالو د لاته شهید شو. خو که موږ د لا اینډ آرډر صورتحال وګورو نو کله چې په صوبه کې حکومت نه وي که نه، نو هلته مطلب دی چې دا قسمه وارداتو کې اضافه کېږي. ښه بیا چې کومه حکومتي ډله او د هغوی ته مطلب دا سپیچ اورې، د هغوی پالیسۍ ته ګورې چې هغوی کوم خلک سپورټ کوي، د کومو خلکو ترجماني کوي، نو هغه خلک بیا په جوش و جوبن کې راځي، او چې مخ په نور حکومتونو کې بیا دروازې 2 کیسه کول یا 1 کیس کو، نو په داسې حالاتو کې هغوی بیا دروازې 10 کیسه کوي. ته د خپل صوبایي حکومت پالیسۍ ته وګوره، د لا اینډ آرډر حوالې سره، افغان طالبانو حوالې سره، نور مطلب دا د هغې خلکو حوالې سره، کم خلک چې د سیکیورټي فورسز باندې اټیک کوي، کم خلک چې مذهبي خلکو باندې اټیک کوي، کم خلک چې د میډیا سره تعلق لرونکو خلکو باندې اټیک کوي، په سیاسي خلکو اټیک کوي، د هغې خلکو په باره کې د موجوده حکومت پالیسي سره لږ په دې هم سوچ کول پکار دی که نه. نو په دې صوبه کې حکومت شته نه،
کله په دې صوبه کې هغه حکومت راغی چې هغه د خاورې سره مخلصي، هغه عوامو سره مخلصي. دلته د بده مرغه 15 کاله دا قوم چې کوم دی نو د پرویز خټک په شکل کې مطلب دا د دنیا مسایلو او مشکلاتو سره په هغې دور کې د دنیا مړي موږ سنبال کړل، د دنیا شهیدانو جنازې مو کړې. بیا ورپسې 15 کاله د محمود خان تیر شو، بیا څه مطلب دا څه دور 18 من یا 17 من تقریبا دا ګنډاپور رالل. اوس پکې چې کوم دی نو نوجوان قیادت ته غم په ټولو ور واړوله، ځکه چې هغه د سره سم نه مني. د افغانستان حوالې سره د ریاست یو پالیسي ده، د هغه بله پالیسي ده. د افغان طالبانو حوالې سره د ریاست یو پالیسي ده، د هغه بله پالیسي ده. دغسې مطلب دی دا کم خلک چې دي دا ټارګټ کلینګ چې کوي دا هم د دغې خلکو سپورټران دي، هم د دغه افغان طالبانو، هم د دغه فتنة الحوارج، هم د دغه فتنة الهندوستان د دغې خلکو مطلب دا چې سپورټران دي، د دغې خلکو خمخیال دي. که د چندې په شکل کې، که د هر قسمه تعاون په شکل کې، خو دا ټایپ خلک چې کوم دی، کم خلک چې په مذهبي خلکو اټیک کوي، کم خلک چې په سیاسي خلکو اټیک کوي، کم خلک چې مطلب دا سکیورټي فورسز اخلکارو باندې اټیک کوي، نو دا هم د دغه افغان طالبانو، هم د دغه فتنة الحوارج هندوستان د دغه خلکو هم خیال دی او دغه خلک سپورټ کوي. نو خبره وه د مولانا عبدالسلام عارف صاحب ډېر ظلم وشو. د دې خو ما راته وي چې موږ تا نه مذمت وکړو نو دا کم دی، خو وشو ولې؟ د پولیس ته ذمه داري ده. نو پولیس پهله خپله ذمه داري سرته رسوي. مطلب دا دی چې ته په صوبه کې حکومت یې، د تپوس کولو څوک یې، نو چې د آی جي نه څوک تپوس نه کوي، د ډي آی جي نه څوک تپوس نه کوي، په ضلع کې د ډي پي او نه څوک تپوس نه کوي، د ډي سي نه څوک تپوس نه کوي، د روم نورو محکمو د سربراهانو نه تپوس نه کوي. علب خان به ته لا یې نه ډر یاده، دا یوازې مولانا عبدالسلام شهید نه شو، د دې نه مخکې څانه واقعاتو شو. ته ما ته داسې وښایه چې داسې یو ډسټرکټ چې هلته د نامعلوم وسلوالو د لاسه څوک مري نه، یو ډسټرکټ راته په خیبر پښتونخوا کې وښایه. نو دا خو مطلب دا دی د یو سلسله ده روانه ده په دې صوبه کې. پرون توپان صاحب د ډي جي ایس پي آر پریس کانفرنس په یا کتلې وي یا بني هغې کې آی جي پي خیبر پښتونخوا د پرون هغه کوم افیکس کمیټه اجلاس و، نو ډي جي ایس پي آر بیل دی، خو دا اجلاس چې کوم د اجلاس کې آی جي پي چې کله بریفینګ ورکو هغه وی چې دې وخت کې 80,000 پولیس چې کوم دی په پښتونخوا کې دا انتهایی کم دي. وی موږ له تاسو دومره بجټ راکوي چې یو عام سړک له تاسو څونه بجټ ورکوي کنه، یو عام سړک له دومره بجټ تاسو موږ نه راکوي. د وسایلو خو د خیبر پښتونخوا پولیس سره ډېر کمې لري علب خان، دومره کمې دومره کنه کاغذ ته د افرادي قوت په لحاظ سره وی لکه تعداد ستا په 400 کې چې څانه پولیس په کار دی هغه نه نشته. په سیري تاڼه کې 19 لک آبادي ده، 10 پولیس دي، 10 پولیس دي. مطلب دا ګوره زما تعلق د پړانګو تاڼې سره، د پړانګو تاڼې ایریا ته داسې وګوره نو داسې په شابړ او په صدریاب او دا ایریا دا ټول کنه مطلب دا پړانګ 400. اوس ما ته په پړانګو تاڼه کې پولیس وغوایا، پولیس پکې دومره دی چې هغه پولیس پکې دومره دی چې هغه یوازې زما MC1 د پاره ناکافي دی. زما د MC1 آبادي چې کومه ده نو هغه مطلب دا 35,000 نایبه وره، د 10,000 نایبه صرف په ویلیج 1 مرزاګانو کې را، او په MC1 کې مطلب دا 3 ویلیج کونسل دي. دغسې مطلب دا ما ته ته وي چې داسې د سیند د سایډ چې کوم دی په منځ کې سړک دی، د سړک نه دې غاړه دا پړانګو تاڼه را، دې غاړه صدریاب چوکۍ چې کوم اړخ ته دا سیټي تاڼه را. نو ایریا ته وګوره، د سیټي د تاڼې م ایریا ته وګوره، د پړانګو د تاڼې م ایریا ته وګوره، بیا نپرې ته وګوره. خو بیا بل خبرې بیا په دغه نپرې کې مطلب دا وي آی پي ډیوټي، په دغه نپرې کې بیا د پولیس افسرانو سره چې مطلب دا د خامخا د ډي پي او جن ته د ډي پي او جون ته خطرې، د هغه د بچو جون ته خطرې، دغسې ډي پي جون ته خطرې، د هغه د بچو جون ته خطرې. خو بیا مطلب دا سیاسي خلکو سره سیکیورټي. نو تعداد ته چې وګورې د عوامو د یو تاڼې حدودو کې چې څانه عوام اوسي، اول ته په تاڼه کې فګر ته وګورې د پولیس چې دلته څانه دی، خو هغه کوم چې لکه ته وایې 30 په دې 30 کې شپږته په تاڼه کې لګي، ته په ګیټ څه بره سلام دی، دا ټوټل فګر 30 د تاڼې ګوره. نو
دې کې خب بیا پکې جرنل ډیوټي ایمرجنسي ډیوټي وی آی پی ډیوټي نو دا په دې کسانو او د میاشتې 195 لیټر تیل نو لکه موږ په خپل سکیورټي باندې موږ څونه خرچه کوو او بیا لا دا حکومت و چې آرمي د دې نه وځي پرونه آی جی پی ورته وي چې بغیر آرمي موږ نشو کولی او دې د حکومت سوي دا وزیر آرمي خدا هر چا ډېر غلط سوچ دی چې هغه وایي آرمي داسې آرمي چې نه وه نو نن مطلب دا دی چې ته به هر ځای کې تباه و برباد ته ماته ووایه موږ خلک خو چې سیلاب راشي نو د آرمي شکریا ادا کوو آرمي ته خراج تحسین پیش کوو که زلزله راشي نو د آرمي ته خراج تحسین پیش کوو که بل داسې ناګهاني افت راشي نو آرمي ته خراج تحسین پیش کوو خو کله که د لا اینډ آرډر د صورتحالو مسله راشي نو بیا زه په آرمي تنقید کوم خو تنقید پې ګورې مخصوص دا یو جماعت کوي دا یو صوبایي حکومت پې کوي دا نن سبا چې خلک کوي نوجوان قیادت پې که نه بل ته ماته وښایه څوک مخالفت پرون ډي جي ایس پي آر ووي چې په 12,000 ایکړ ځمکه باندې په تیرا کې دا چرس او اپینو دا ککر کېږي اول ته په خیبر کې بیا د دې یو مارکیټ ته هغې ته راځي بیا ټولې دنیا ته ځي او بیا دغه فتنة الخوارج چې کوم دی د هغوی په کیسه ده 50% پکې د هغوی ده 50% چې کوم دی نو دوی او دا نور یې خوري وی هغوی هلته سپانسر کوي لکه دا دلته کې چې وي کله د خبره راشي چې موږ اپریشن کوو دوی به مخې له راشي مذاکرات او وي سیاسي پشپناهي هم ده او علب خان به دې نه خبرې تا چې کومه خبره وکړه د دې ډي جي ایس پي آر په خپل میډیا ټاک چې کوم په هغې کې هغه ویډیو او دغسې لکه ویډیو نن ویت پروف هغه ثبوتونه خولی دي د دې اپیمو د کاشت هم پروف خولی دي او نور مطلب دا افغانستان حوالې سره یا دا کم ټیرریست چې دي د دوی حوالې سره هغوی میډیا ته پروف خولی دي د ریکارډینګ په شکل کې او د پکچر په شکل کې نو څه ماته ووایه چې دلته ذمهداري بیا د چا شوه صوبایي حکومت په دې ریاست څه جوړېږي که نه چې په دې خپل ملک امن راولي په دې خپله زما تعلق خو 400 سره دی نو 400 خیبر پښتونخوی سره که نه نو زما د حکومت دا ذمهداري نه ده چې هغه په لا اینډ آرډر کې د ریاست څه جوړه شي د ریاست ملاتړ جوړ شي د ریاست پالیسي خپله کړي دا د ذمهداري نه ده دا خو ګوره مطلب دا دی چې د قوم سره هم دی اتېرې دا د خور سره هم دی اتېرې دا د ملک سره هم دی اتېرې چې ته یې د ریاستي ته او د ریاست پالیسي نه منې دته لکه دا په خپله کېږي ما خو ورته وویل چې پولیس سره نه هغه وسایل شته نه د پولیس هغه تعداد شته زه خپلې 400 ته وګوره غالبا ما داسې اورېدلي دي چې ټوټل فګر 1300 دی 1300 تقریبا ټوټل 1600 دی خو 1300 دا ډیوټي کې نور په دفترو کې په دې دغه کې نو 16 نه 1800 یې کدا پر 1300 کې مطلب دا دی چې بیا ته نور د تاڼو اخلي کار ته بار کې وی آی پی ته بار کې نو بیا به هم چې 800 مکمل لا نډر کنټرول کولو حواله ته 800 پاتې نشي خو بیا ته ماته وګوره اکثریت موبایل چې کمیډیا د کار نه دي خو بیا مطلب دا ستاره تیلو سیستم داسې دی چې د هغه په میاشت کې د یو تاڼې پرس کې 1500 لیټره لګي ته ولا 200 ورکوي نو دا 300 به کور راوړي د دې لپاره بیا غلطه لار استعمالیږي علب خان ته به وایي تیل واچوه توپان ته به وایي تیل واچوه علب خان او توپان نه مې دا مطلب دی چې یا به سیاسي خلکو ته وایي یا به نورو غټو خلکو ته وایي سار چې روز یې ډرایور دا کاري چې ما ته به څوک تیل اچوي ما ته به څوک ځکه جیبه خو په تنخواه کې نشي کولی بس بیا تنخواه نوکري سله کوي ابل په مردان روډ باندې موبایل ولاړو یو کس راغی ډرایورو یې چې ولا 1000 روپۍ ورکړې ما یې دا د 100 ورکړې وی ګاډي نه تیل هلته ولاړه چې تاڼې ته راولي او نو ما خو راته وي که نه علب خان به نو په پولیس کې غلطۍ هم ډېره شته خو د پولیس کې د وسایلو حوالې سره د نپرې حوالې سره مطلب دا دی که ګوره ته د پنجاب او د خیبر پښتونخوا د پولیس موازنه کوې که نه نو ډېر لوی فنډ دی هلته په پنجاب کې دلته ګوره بیا حکومتي سطح باندې ته پته لګي په تېر شوي دور کې سره پاسه 5000 روپۍ سی ټي ډي ته میلوري په کتابونو کې لکه صوبایي حکومت ته میلوري خو سی ټي ډي ته په کتابونو کې میلوري څه شوې پیسې ګوره که دا 5 ارب ډېر شعر چې دا صرف د سی ټي ډي لپاره یو سره پاسه 5 ارب روپۍ صرف د سی ټي ډي لپاره نو او دا غالبا ګنډاپور صاحب اخترایات ګنډاپورو غالبا او قوه چې کومه شوې وه ډېره غټ پولیس والا پکې
د سرونو قرباني ورکړې او د هغې نه بعد هغه سره پرایم منسټر او د هغه وخت وزیر اعلی د پی ټي آی وزیر اعلی گورنر صاحب دا ټول نو په دغه کوششونو سره مطلب دا دی چې بیا خصوصا سی ټي ډي لپاره دا پیسې نه خو سی ټي ډي ته ملو نشي پیسې څه شو بل دوی دا خبره کوي کنه چې دې صوبې نه د آرمي وځي صحیح ده نن واضحه شو په استانبول کې کوم مذاکرات کیږي نو ویت پروف ورته خي یا د قاریمجي د چې کوم په باجوړ کې ختم ک نو ارسه ورته خودل چې دا ستا طالبان دي پرون دغه و چې 62000 2025 پورې چې دا کم اپریشن وشوي په دې کې 128 په دې کال کې چې کوم نه دا افغانان چې کوم نه پکې وجدي شي بالکل نو لکه ارس پروف خي چې دلته کې دوی بنا به سو نن هغه ټول پسولونه نوتی ای جو دهشتګردي خیس کې پیچي ور دي خیال نه راوي کته لکه دا ولي وي تا ته په دلګي ستانه احتجاجي تحریکونه چې چلیدلې دي د دې مخصوص سیاسي جماعت او پاغه کې کاغذ ته 24 نومبر ګوره کاغذ ته 9 مئی ګوره کاغذ ته مطلب دار لانګ مارچ ګوره کاغذ ته عمران خان باندې چې پکې فایرنګ شو دا غیر وځي احتجاج ګوري یا په اسلام آباد کې چې کم توڑ پوڑ اور لګیدل او شرمول شو هغه واقعات ته ګوري بیا پکې گرفتاری ګوري څنګه خلک پکې افغانانو سټیزن افغان پاکستانو په دغه بنیاد باندې دا یو سیاسي جماعت زمونږ د صوبایي حکومت ریاست سره د افغانستان حوالې سره تعاون نه کوي چې جلسه پې درنه وي مظاهره پې دغه وي احتجاج پې دروني ګوره د بنیګاله زمان پارک نه چې په پولیس باندې کوم اټیک کېدل او پټرول بمونه او دغه خلک څوک دغه افغان باشنده افغان سټیزن نو یار مطلب دا دی چې ستا یو دی خوا د دیوال نه یو موقفي د دیوال نه دی خوا بل موقفي نو ته بیا په خیبر پښتونخوا کې امن سره راولې او خطر آرمي 62 افغانان گیر کړو ته د آرمي خبره کې چې وباسه مړه نو چې آرمي نی ته په 400 غونډه سیټي سیټل ایریا را دا ایجنسی نه لکه اوس ایجنسی ختم شوي خو به هر حال داغه دی په نسبت لکه اوس د خیبر د ممند یا مطلب دار تیرا بنو وزیرستان وغیرہ دا اوس چې ټول کوم دي دا د خیبر پښتونخوا دا ډیسټریکټ دي او دې کې مطلب دار مخکې به پولیټیکل اوس پکې ډي سی او ډي پی او ری خو ته په 400 کې امن نشي راوستې ته په پیښور کې امن نشي راوستې د حکومت یا د صوبایي د فوج نه بغیر نو ته به مړه بیا په دې خطرناکو علاقو کې ته په بنو میرانچو وزیرستان او باجوړ دیرو کوهستان په دې کې بیا ته څنګه امن راولې او په کوم حیثیت ته مطلب دا وی چې یو خوا خو چې هلته کېنی نو د ټارګېټډ اپریشن همدغه ټارګېټډ اپریشن دې نه مخکې د اپریشنو ګنډاپوري اپروول نه دی ورکړي علب خان بھائی دا هم ګوره ډېره غلطه خبره ده چې ته بار یو سوی او دننه ستا کردار بل شاني ګوره دا چغې به ګنډاپور والي چې زه د اپریشن نه منم او زما په دغه کې به اپریشن نه کېږي خو هلته به یې اپروول ورکړه هلته به یې ښکاره سټیټمنټ میډیا ټاس کې به دا خبره راله چې خیمې به موږ لګوو چې څوک نقل مکاني کوي دا نه پیسې به ورکوو نو دا ټولې ډرامې دي دا موږ چې چغې وایو علب خان به نو موږ دا وایو چې د قوم سره د دا ډرامې بند کړي او موږ دا نه غواړو چې زموږ د خیبر پښتونخوا حکومت که هغه پرویز خټک په شکل کې او که د محمود خان په شکل کې او که د ګنډاکور په شکل کې او که د سهیل افریدي په شکل کې موږ وایو دوی د ریاست حصه جوړه شي موږ وایو ډېرې د دې صوبې د عوامو په حالان کې دا خبره ته بله وکړم علب خان که دوی ښه کارونه شروع کړل په دې پارټي نور هم مضبوطه ده او نور هم مضبوطېږي عمران خان یو پاپولر لیډر دی او نور هم پاپولر لیډر جوړېږي خو چې ته د صوبې ګوره د دې صوبې د پی ټي آی صدر جنید اکبر دی ا دې کوي جلسې جلوسونه کنه کم خلک چې په حکومت کې دي او دا عمران خان سره مخلصي دا پی ټي آی سره مخلصي دا د خاورې سره مخلصي دا د قام سره مخلصي نو دوی مهرباني وکړي دي د قام په مشکلاتو کې حل کولو کې د قام په مسائل حل کولو کې او قام ته سهولیات ورکول کې دلچسپي اوس توبان صاحب په دې خبره ته وګوره دی وی چې ملاقات ته ولې نه پرېخري وزیر اعلی و چې زه مو داغه نه اجازه تخلم چې زه کابینټ جوړ کوم او یا زه کم کارونه وکم او کم کارونه نه کوم البته کې ورته غسوي
چې حکومت دې په شړق ولګي کابینه هم دې په شړق ولګي خو زما د رخایې دپاره څه کار وکړه نو هغه به دلته کې بیا راشي او بیا به څه دغه کړي د هغه خو به دغه خبرې هغه دې سره نه چې ته کابینټ جوړ کړه او ته صوبه کې دا کار وکړه دا نه زما رخایې دپاره به ته څه کوې نو لانجه به بیا راشي نو به ځکه ملاقات علب خان وایي دلته هم ډېرې مسلې د عمران خان ملاقات چې کوم دی یا نواز شریف په جیل کې د هغه ملاقات شو یا زرداري په جیل کې د هغه ملاقات شو نو دا د علب خان او د نصرت ملاقات نه چې به شناختي کارت په ګیټ کې پولیس له ورکوه او سړی به دله راوباسي ورسره ملاقات کوه کوم خلک چې دا لیډرشپ غواړي عمران خان مطلب دا دی 15 کسانو یو لیست دی چې په هغې کې دا سلمان اکرم راجا دی بیرسټر ګوهر دی پکې د عمران خان خویندې دي پکې او خو 15 کس دا 50 ته چې کوم دی وکیل دا پکې دی 15 کسان دي ټوټلو دا فروکړي دي عمران عمران خان سره که د هغه د پارټۍ سړي او د عمران خان اپروول نه که نه نو ملاقات ورسره نشي کولی دې ټیک ته وزیر اعلی د دې صوبې چیف ایگزیکټیو دی خو دې لا ریکمنډ کړی نه د ملاقات لپاره عمران خان دا باقاعده په عدالت کې د دې نومونه پراته دي ستا خیال دې نه مخکې چې عدالت اډر کو نو سلمان اکرم راجا چې کوم لیست درکړي نو د جیل مینومول مطابق نو سلمان اکرم راجا چې اوس کوم لیست ورکړه په هغې کې د سهیل افریدي نوم میډیا ته مخې ته راغلی دی چې د دوی نوم یې پکې شامل کړ خو بیا جیل مینول د عمران خان غالبا هفته کې 2 ورځې دي منګل او جمعرات تیجو نو چې توس د پیر په ورځ دی نو ته ملاقات نشي کولی یا تر منګل په ورځ دی که نه او دا د 2 ورځو نه علاوه غالبا پیر جمعرات یا منګل نه نو دې ورته ته څه وایي چې ملاقات وکړي دې خو ورته وایي چې زه کابینټ او زه صوبه کې څه کار وکړم هغه به ورته دا نه وایي چې یاره بس هر څه چې خو به زما د رخایه دپاره یاره خو د قوم دپاره ښه نه د سپریم کورټ یو فیصله پرته ده که د هغه په مشوره کابینټ جوړ کړو هغه کابینټ به ختمېږي هغه د سپریم کورټ د نواز شریف چې کله ډسکوالیفاید شو نو د هغې وخت یو فیصله پرته هغه چې تا نه سینټ ټکټونه ورکړي و هغه یې واپس کړل هغه چې په پارټۍ کې نواز شریف کومې تقرری کړې وې لکه څوک صدر سیکرټري اخیستي و هغه یې واپس کړې ځکه وي ته نااخله شوې تا سره د اختیار نشته چې ته دا فیصله وکړې ته سزایافته یې په جیل کې د جیل نه ته فیصلې دا نشي کولی بیا وروسته شهباز شریف صدر کې فیصلې به هغه کولې او هغه وخت چې تا نه سنیټران هغوی په ازاد حیثیت باندې په الیکشن کې حصه واخیسته خو زه تا وایم چې د پارټۍ قیادت خو دې وخت کې مطلب دا دی چې بیرسټر ګوهر دی که سلمان اکرم راجا دی که په خیبر پښتونخوا کې جنید اکبر صدر دی دې سره د مشاورت کوي که نه دا خو دا ډرامې به ګوره ګنډاپور هم کولې چې کله به یې غوښتل چې زه دې دننه لاړم نو ملاقات به وشو خو چې کله به یې غوښتل چې زه دې بار صرف دغه وکړمه تصویرونه وباسم او ووایم چې ما نه پرېږدي په ریاست ته الزام ولګوم په حکومت ته الزام ولګوم نو بیا مطلب دا روی بیا چې دا چل دی او هغه چل دی او موږ نه پرېږدي نو په دې 2 ورځو کې د عمران خان چې کومې 2 ورځې دي او عمران خان کم خلک غواړي په هغوی هېڅ قسمه پابندي نشته عمران خان به اوس ته د اپروول ورکوي اوس پر د نوم مطلب دا دی چې جیل سپورټنټ ته یا اسلام آباد هائی کورټ ته یا هر چا ته ادارې ته برغه کېږي او دی به بیا ملاقات کوي لاخویان دې همداسې نه دي ویلي چې یاره موږ ته یې ویلي چې یاره د ملاقات یا داسې څه خبره مخې نه دا څه خبر راغلی نه را مخې ته که نه خو ما راته څه وویل افغان به ستا ریډیو کې دا پروګرام چې دی دا د 9 په ورځ نو چې ته اوس د پیر په ورځ دلته راشي او دلته د محبوب یا د جاوید یا د بل چا پروګرام یې ورته ورته یې پاسه دلته ده کښېنم دا کېدی شي دقه مثال د دې ملاقات دی چې د عمران خان 2 ورځې دي په هفته کې د ملاقاتونو او دی په بله ورځ دي او دی په بله ورځ او بیا بې ترتیبه دي په لیست کې د ده خو اوس نوم مخې ته دا خو نه چې ته وزیر اعلی شوې او ډایرکټ خطا شوې د ده خو په لیست کې نوم اوس راغی نو مسله دا ده علب خان بھائی چې ملاقاتونه او دا قصې مې دا ډرامې د یو طرف ته کې غټه مسله ګوره نو د کمې خبرې نه چې موږ آغاز کړی د مولانا عبدالسلام شهید د خبرې نه موږ آغاز کړی دا ساتي خبره تعلق امن سره چې په دې ضلع کې امني په دې خیبر پښتونخوا کې امني دلته به روزګار هم ښه وي
دلته به مطلب دا دی ته سهار چې د کور دکان ته راځې که ته دلبر ریډیو ته راځې که ته مطلب دا دی چېرته آفس ته ډیوټۍ له ځې که ته هر ځای ته ځې نو ته به پرسکون ځې تا ته به دا یره نه تا سره به دا غم نه چې بچې مې سکول ته تللی چې واپس به جمدی راشي که به را نه شي تا سره به دا غم نه چې زه له کوره راووتم ډیوټۍ له ځم چې واپس به بچو سره زما ملاقات کېږي که به نه کېږي او چې په دې صوبه کې امن وي نو بیا به تا ته سکون بالکل طوفان صاحب کال باخلو 65 15 صفر میګران اوریدونکو په دې موضوع سره تاسو هم خبره ترې کولی شئ یو ورځ به دغه شانتي چې علب خان ډېر خلک به خوشحاله ډېر خلک به خفه هلکه څه چلې کوو یاره خلکو پسې خبرې کولې نو هلکه ولې ته پسې خبرې کوې یاره حکومت پسې خبرې کولې د حکومت نه کار غوښته هغوی ته خپلې وعدې ور یادولې په دې موږ ته ډېر زیات خفګان وو دا خبرې د ولې کولې یاره به دغه حکومت پسې به لګي او دغه صوبه کې چې کوم حکومت و نو 12 کاله مخکې چاته څه پته ده چې په دې باندې نو بیا به دغه خبرې وي ګرانو کتونکو دې دنیا نه تګ دی نن او سبا خو چې ارماني لاړ نه شو او وکړو خپل کار چې کوم دی هغه ښه په دغه باندې وکړو نو بلکل تاسو راتلی شئ په 65 15 093 باندې ستاسو کال چې کوم دی نو هغه اخلو په دغه پروګرام کې او تاسو چې کوم دی نو بلکل برخه اخیستی شئ هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جناب څوک کوم ځای نه نیازلي خبرې کوم نیسه دی نه نیازلي کاکار کلی درته یم والا پروګرام کې تا ته مرکلي ویم او په طوفان صاحب ته هم پروګرام کې مرکلي ویم ډېره مهرباني څنګه یې ښه خیر دی جی بلکل بس پروګرام خو ستاسو موږ ریګولرو او داسې کوي چې الله په ژوند کې برکت کا امین او ډېر ښکلی پروګرام مو دی جی جی نو خبره دا ده علم خان صاحب جی جی چې دلته کې زه په د اړو میل کې ماش نهر فلور میل اوس هم شته شته دی بلکل نو ما په هغې کې کار کوو هغې کې داسې کوي چې مالک هغه میلر سرواج چې کوم هغه میل چلی و او هغه د هغه سټاف سره چوټي کړ ښه جي نور یې راوستل د هغې نه په غټو غټو تنخواګانو داسې کوي چې د پنجاب نه او هغه خلک زموږ د دې ګړۍ د میراباته ښه جي خو په دې میل کې چې کوم دی هغوی وخت ډېر تېر کړي وو 15 شل کاله په دې هر څه کړي وو او یخنو ته چې هغوی راغلې او هغوی کله هغه هر څه چالو کړی نو د اوړو ټیپ په ځای باندې ګوري راتله د ګوري په ځای چې کوم دی نو اوړه راتلل د پین په ځای چې کوم دی نو معده راتله او د معدې په ځای ټول هر څه ګډوډ وو لکه هغه څو ورځې تېرې کړې په درې باندې که په څلورمو نو مخه د سټاف سره یې چوټي کړ او مخه کسان یې راوستل نو مخه ویلو چې بیا هر څه کې کړو جی جی زه دا وایم چې کله دغه کوڅه دغه ودې ته کوم سړی مخکې کېږي او مخکې کوي چې د دې هنر د دې چل د دې زدی دې به چې کوم دی نو بیا ګرځي او د خلکو نه به تپوسونه کوي چې زه الله زه به څه کومه یا د مسجدي مې ویل یا به زه څه کومه دا خو داسې کار دی چې ستا خبره صحیح چې هلته کې به څه وشي په دغه خبره به وکړي چې دوی زما رهایي دا خبره خو نه دي چې دوی د قام څخه وکړه یا د قام په ګرانۍ ارزانۍ څه خبره وکړه یا د قام مسلې حل کړه دا خبرې خو موږ د دې ډېر څه کار چې کوم دي نه وینو بس صرف په یو باندې چې کوم دی نو خبرې شروع دي دا خو موږ هم په دې په خپله باندې پوه شو چې دا کوم حکومت دی او دا کوم دغه دی نو دا بس صرف په دې یوه خبره روان دی او دا یو خبره کېږي چې بس ایمان خان پرستان کوي زما خبره دا ده چې داسې کوي چې تاسو وایي چې په دې کې جنید اکبر هم شته په دې کې نور دغه هم شته هغوی دي چې کوم دی نو دغه ته پرېږدي او دې د خپله ذمواري سمبال کړي او کابینه یې جوړه کړي د عوامو مسلې او د عوامو ستونزې دې حل کړي زه د صوبه په سبه ولاړ یم په صوبه کې به د خادي چې وایي دې نه چې کوم دی نو فوج دی او دې نه لکه دې وخت کې دا د فوج او زمونږ ټول ادارې په دې کې موجود دي زموږ په دې صوبه کې څه حالات دي دا د مونږ مینه ولیدلې نه وي دا څه حالات دا په دې موجوده سیټ اپ کې دا کېږي که خو موږ دا زمونږ فوج یا زمونږ د ادارې وروسته شي خو په دې ځای کې یقین وکړه چې موږ خلک به د کورونو نه بېبار نشو راوتلی بلکل بیا خو هم اندېښه دا دی په دې ټیم کې چې کوم دی نو دا حالات شوی دا د هره رخته او بله رخته
موږ مورو داسې کوي چې دا ټول تاسو هم دی یې ویني نو په دې وخت کې لاله که داسې دې وخت کې مونږ کوو چې مونږ چې کومې دا صوبه دي فرهم کرم او دي په خبرو پوهېږو خو بیا خو چې کومې زموږ دې صوبې نورو ملک داسې کېږي چې په دې خپلو کورونو کې هم دا ورته پته لګي چې ماني وو که نه همداسې ده ځکه چې باید بادشاهګردي به شي به د هر چا ته پته ولګي او دغه ته خو به سمه لاره دهشتګرو د خلکو ته به سمې لارې کولی شي بالکل نو دا خبرې موږ ته بالکل نه دي منظور زمونږ مرکزي حکومت زمونږ جنرال سید عاصم منیر چیف مارشل بالکل په دې کې موږ د هغه سره ملګري یو او هغه کارونه کوي چې هغه د ملک د خیر او هغه زموږ د صوبې د خیر صحیح ډېره زیاته مننه نیاز علي کاکا د الله په امان الله پامان ګران اردوونکو 65 میں تاسو راتلی شئ په دغه پروګرام کې برخه اخیستی شئ دغه ګنټه کې موږ سره لږه شیبه ده هلو السلام علیکم وعلیکم السلام الافغان صاحب خیر خیر دی جناب طوفان صاحب هم سلام وعلیکم السلام زه به دا خبره وکړم چې لکه دا رهایي خبره که نه جی جی خپل تعارف ورسره وکړئ شیر افریدی شیر افریدي صاحب جی او نو لکه رهایي زه به تاسو ته دا ووایم چې لکه زرداري جیل تېر کړی دی او نواز شریف جیل تېر کړی دی او مریم تېر کړی دی ډېرو کسانو جیل تېر کړی دی سیاسي لیډرانو بالکل خو د چا لپاره داسې کار نه دی شوی لکه د لپاره چې په 9 مۍ باندې شوی و خو دا خو پاکستان دی بس هر څه هم پکې کېږي اوس سودان وګوره سودان کې څه حالات شروع دی بالکل نو که زمونږ فوج کمزوری شو او زمونږ فوج د سودان حالات جوړ شو نو بس بیا دا ملک به داسې شي چې ګډ وډ به شي او دا ملک د دې ملک حفاظت دی دا فوج کوي اوس په بارډر باندې لګیا دي که 2 کس راوړي ختموي یې که 1 کس راوړي ختموي یې دا چې دې خوا راوړي دلته به ورانۍ کوي که نه به کوي بالکل به کوي نو په کار دا ده چې زمونږ صوبه د مرکز سره په یو خوله شي او د دې دهشتګردۍ دپاره څه لایحه عمل پرې کړي چې دا شی ختم شي زمونږ د صوبې نه چې په کومه صوبه کې دا شی وي په هغه کې امن نشي راتلی او چې امن نه وي نو بس بیا پکې روزګار هم نه وي همداسې ده شیر افریدي اوس زمونږ په صوبه کې کارخانې ټولې بندې شو خلک ترې لاړل بهره بالکل دا د څه وجې نه دا صرف هم دې وجې نه لاړل دا که زمونږ په صوبه کې کارخانې چالو شوي نو کېدای شي په یو کارخانه کې څومره مزدوران لګي خلک په روزګار ولګي هوټلې بندې شوې ما وکتل چې هوټلې بندې شوې پېښور کې غټې غټې هوټلې هوټلې بندې شوې ټول کاروبار خراب دی لکه موږ ته خو پته لګي ګرځو که نه دا صرف د بدامنۍ د وجې نه او اپریشن مه کوه نو چې اپریشن ته نه کوې څه به کوې زه خو قسم د جعفریزی یم عالم خان صاحب خو چې اوس هم زما زړه دا غواړي چې زما یې منلی چې بیا به ورته ویلي وای چې دا کوم قبایلي خلک دي که نه دوی له کیمپونه جوړ کړه او دا راوباسه د کیمپونو له چې هغه ځای کې تاسو ته کاروایي اسانه شي ځکه چې هلته کاروایي اوس لږه سخته ده چې هغوی هلته پراته وي او نو دا اوس په لکه موږ طبیعي ده که نه اوس سودان ته وګوره په سودان کې څه حال شروع دی او دا ډي جي ایس پی آر چې کومه خبرې کړې دي که نه چې دغه ځای کې چرس او هیروین او سمګلینګ او دوی ځکه و چې اپریشن یې مه کوه بیا دغه روزګار خرابېږي تیرا حوالې سره خبره کوي دا زمونږ په تیرا کې اوس هم شروع دی او کېږي او بنګ هم پکې کرل کېږي ښه بنګ هم پکې کرل کېږي چې هغې نه چرس وځي او هیروین هم پکې کېږي او هر یو کاروبار پکې کېږي ماته علاقې معلومېږي چې په دې علاقو کې کېږي نو مطلب دا شی دی چې دا شی وي پکې نو دا ملک به همدغسې رواني بیا صحیح ډېره زیاته مننه ډېره مهرباني ګرانو کتونکو دا شیر اپریدي چې هغه د دې خبرې تصدیق کوي چې دلته کې دا کم روان دي دغه سیاسي خلک د دوی پشپناهي کوي او په دې وجه باندې دوی دغه دهشتګردو په ضد باندې اپریشن نه مني نو ځکه وایي چې مذاکرات چې هغوی ته پیدې وي نو قوم ته چې کم دی نو ډېر زیات نقصان دی دا د هغه ځای نه دا باقاعده کار چې کم دی نو دا تاسو وکتل چې ډي جي ایس پی آر د دغې خبرو تصدیق دی هغه په خپلو خبرو کې باقاعده ویډیو ښودلي دي هلو السلام علیکم 65 میں تاسو ټلیفون په لیکه باندې راتلی شئ خبرې ترې کولی شئ کومه بدامني چې روانه ده او بدامنۍ کې بیا زمونږ چې کوم یو ستر علم دین چې کوم دی نعتخوان حافظ عبدالسلام عارف صاحب نن په مندڼي کې نامعلومه وسله والو نښه که شهید یې که ډېر یو افسوسناک مرګ چې کوم دی نو هغه زمونږ مخې ته دی
توپان صاحب ته د شیر افریدي صاحب خبرې واورېدې که نه؟ علب خان به همدغه زه را بیدار شوم خو بل کال پکې راغی. ها. دا یو زنده ثبوت دی ښه د شیر افریدي صاحب تعلق دغې خاورې سره دی. ها. خو تا هغه خبره واورېده ها. چې مونږ وباسي، مونږ له ټینټونه بندوبست وکړي او مونږ لاړ شو ټینټونو ته. نو ایله به مطلب دا دی چې په د دې خلکو خلاف اپریشن وشي. اوس که تا اپریشن کوې نو ناکام کېږي، ځکه هلته نور روان دي. نو دا یو زنده مثال دی چې تعلق یې افریدي خاندان سره دی، تعلق یې دغې سیمې سره دی، خو په ریاست مین دی، په دې خاوره مین دی او امین خواهش دی. نو ځکه دا قسمه خبرې کوي. یعنې مطلب دا اوس به وایي چې یاره سهیل افریدي زمونږ د قامر یو سهیل افریدي چې څه وایي دا ټیک وایي. خو نه، د شیر افریدي صاحب د خبرو وضاحت دا د دې خبرې تصدیق دی چې شیر افریدي صاحب په دې خاوره مین دی، په دې وطن مین دی. دا مني چې سکیورټي فورسز په دې ملک کې څه کوي، نو زما د امن دپاره کوي، په دې خاوره د امن دپاره کوي. نو زما خو والله د شیر افریدي صاحب دا خبرې ډېرې خوښې شوې او ډېر راته ګران شو. ځکه همدغه شان مطلب دارې خلک په کار دي چې هغه په خپله خاوره ننګ وکړي، هغه په خپل سکیورټي فورسز ننګ وکړي، هغه په خپل مطلب دارې ریاست ننګ وکړي. ځکه چې دا خاوره وي دا ریاستي نو زه به یم. لکه د سودان مثال یې ورکړه، نن په سودان کې سال دی، د دنیا خلک یې راغونډ کړي او 4-5 کسه مطلب داري په یونیفارم کې ولاړ او ډز 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 ډز، یو مولي بلو مولي بلو مولي ښځې احتجاج کوي چې زمونږ خو یې سړي ټول وویشتل، زمونږ نه کورونه لاړل، زمونږ کورونه لوټ شو، زمونږ اوس استوګنې او زمونږ د سر چت نشته. په د سودان خبره څنګه شیر افریدي صاحب د سودان مثال ورکړ، نو د سودان ډېر بره حال دی. نو علب خان به زه خو په شیر افریدي غوندې خلکو باندې نه کوم، ځکه چې د هغه کومې خبرې ډېر پښتون انسان محب وطن انسان چې داسې خلک وي که نه په دغه کې چې اجتماعي سوچ لري. هلو السلام علیکم. ګران اردونکو لږه شیبه دغه کې پاتې رهو، بیا به بل ټاپک ته بل پروګرام ته به راځو. خو تاسو بالکل یو کال نیم په دغه پروګرام کې اخلو 65-15-03 تاسو راتلی شئ. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. علب خان صاحب څنګه خیر؟ تاسو خیر جی؟ خیر دی. خیر دی الحمدلله. جی څوک کوم ځای نه جی؟ جی ورور جی غږ هم را رسي. خیر دی جی. आवाज هم راځي جی. جی جی. چې مولانا عبدالسلام عارف صاحب شهید شو. جی جی بالکل شهید شو. دا چې عالیه کنه جی. جی انت د روزي مخکې مولانا حامد الحق صاحب په جمعې مانځه دوران کې شهید. بالکل. نو دوی دغه افغانانو ګیلاس دی جی. بیا نو پیسې یې ښکاره او کسی خوښ یې وکړ. صحیح صحیح. او زه خبره وایم چې د صوبایي وزیران چې دي که نه دي، صوبایي حکومت یې ملګری دی. صحیح. چې دوی په کې انکار کوي نو دا باید چې دروغ وي. صوبایي حکومت یې ښه کاره ملګری دی د دې خلکو. ټول وزیرانه روانه تر عام ممبره پورې ټول ملګري دي د دې خلکو. هغه خلک داسې او وایي چې پاکستان زموږ تاریخي دښمن دی. پاکستان تاریخي دښمن دی. هلکه وایي دوی تاسو 50 کاله وساتئ. وروسته دوران کې د امریکې په دوران کې جیولوګ امریکې له شکست ورکړې، امریکې له شکست دوی نه ورکړې. ټیک دی، دوی باندې هم سخت راغلي، دې امکان نشته. خو 399% امداد چې دا پاکستان کړی دی، بس بیا ورکړې ده او خلک یې وربېږلي دي. پاکستان دا غلطي کړې چې دا خلک یې حکومت کې راوستي. ښه خل دی، دا نه چې بد خل دی، خو چې یو ملک شکریت نه ادا کوي که نه، هغه ملک چې تا نړۍ درکړې ده، تا سخت اقدام درکړی دی او ته ما په مذاکرات کې په مذاکراتو کې ته مسلمان یې، دا موږ مسلمانان یو، ولې مذاکرات کې ولې دې په کې کېني؟ یو مخکې چې نه چې امام خان متقي لاړې انډیا ته، بس بیا چې زموږ دین ما سترګې راویستې. په دې کې چې دوی انډیا څه لري، څه ورته څه ورته منګي. هغه انډیا
چې پاکستان کې مشر مې ده پاکستان داسې جواب ورکړو چې داسې جواب به انشاءالله سرغونو دا بیعت به وي او که بیا هم څه غلطي وکړي نو انډیا والا نو دا به ورته ډېره ګرانه پروفیسر ګران به ورته پوهېږي که نه چې د انډیا مستوري نښلونه ضرورت لري انډیا به سمه شي او د افغانستان کم نه سم شه نه حجاز ته نه د هوایي ځایونه هم سمندري بلاک شته او خپل سړی خپل وغځوه او د پاکستان چارو شکریه راکړه او پاکستان نور ته لاړ شه چې ټي ټي پي امداد ځواب پرې د سرپرستي پرېږده صحیح ډیره زیاته مننه جی ډیره زیاته مننه خوشاله راځو چې دا ورور د مومندي جنسین او یو د دا درد لیدلې دی په مومندو کې د دا درد لیدلې دی دا دې چې نن دا کمې خبرې کوي چې دا دغه د انډیا ایجنټان دي دا چې کم دي نو دغه غلامان دي پیسې غستې دي او دا د دې ملک سره او د دې پاکستان سره د هغه کم چې ورسره مونږ ښه کړي هغې کې نه مخرامي کوي ګران کتونکو دویمه شیبې ته راځو دا چېرته مزې زمونږ سره اوسئ او پروګرام به مخ په وړاندې کوزو